أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. سورة المؤمنون دا مکی سورت ده. د مخکې سورت سره ربط او مناسبت په ډېرو وجوهو سره دی. هغې سورت کې د مشرکینو صفات بیان شو، نو دلته د مؤمنانو صفات الله عز وجل ذکر کوي. د مشرکینو د صفاتو نه ځان وساتئ او د ایمان والاو صفات ځان کې راولئ. دغه رنګه مخکې رد په شرک و، نو دلته مبدأ د شرک ذکر کیږي، یعنی بنیاد او اصل د شرک دا شرک فی البرکات دی، چې یو انسان په داسې څه کې د برکاتو قایل شي چې د هغې د برکت بیان کتاب او سنت نه کړی. یا مخکې تذکره د زلزلې وه، نو دلته اسباب النجات من هذه الزلزله بیانیږي. الله وایي د قیامت په ورځ باندې به زلزله راځي، ډېره سخته به وي، انسان به په څه باندې خلاصي. نو د هغې دپاره دا صفات د مؤمنانو ځان کې راوله چې الله رب العالمین دې په هغې ورځ باندې د دغې زلزلې د سختۍ نه بچ کړي. د سورة المؤمنون مقصد او موضوع ځینې اهل علم دا بیانه کړې ده، وایي رد دی په شرک فی البرکات، په شپږو طرقو سره او په شپږو لارو سره. رد د شرک فی البرکات په شپږو طریقو سره چې د دې نه ځان وساتئ، دا شرک وګڼئ. دغه رنګه دا د نورو شرکونو د نورو کفرونو ذریعه ګرځي. دویم مقصد او دویمه موضوع ځینې اهل علم دا ذکر کړې ده، دا ډېره ښکلې ده. وایي دې کې ترغیب دی د ایمان شعبو ته، چې د ایمان شعبې په ځان کې راولئ ای مؤمنانو. ورسره د مؤمنانو صفات پکې بیانېږي او د کافرانو صفات هم پکې بیانېږي، لپاره د دې چې ایمان والا د دغه ناکارو صفاتو نه ځان وساتي، صفات د مؤمنانو او صفات د کافرانو. بسم الله الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون، په تحقیق سره کامیاب دي مؤمنانو. کله چې قد په فعل ماضي باندې داخل شي، اهل علم لیکلي دي دې کې معنا د قسم پرته یي، یعنې الله رب العالمین ډېر تاکید سره په قسم سره دا خبره کړې ده چې مؤمنان کامیاب دي. قد افلح المؤمنون، په تحقیق سره او په قسم سره کامیاب دي مؤمنانو. الذين هم في صلاتهم خاشعون، دلته اوس الله رب العالمین د دغه ایمان والا صفات ذکر کوي چې ولې مؤمنان کامیاب دي. الذين دعوا کسان دي هم في صلاتهم خاشعون، چې دوی په خپلو منځونو کې عاجزي کوونکي دي، خشوع کوي، تواضع کوي. په منځ کې خشوع دې ته ویل کېږي چې د منځ شروط او ارکان د هغې آداب او سنن په نظر کې ونیول شي. داسې سوچ وکړی شي چې دا زما اخرنی منځ دی، کیدای شي د دې نه وروسته زه بل منځ ونه کړم، قبر ته لاړ شم، مړ شمه. خشوع په منځ کې فرض او لازم ده. په دې وجه باندې هغه مونځ د انسان قبلېږي چې خشوع پکې کړي وي. هغه مونځ چې خشوع پکې نه وي، هغه د الله رب العالمین په دربار کې قبول نه دی. والذین دعوا کسان دي هم عن اللغو معرضون، چې دوی د لغوي او بې فایدې خبرو نه او کارونو نه او مجلسونو نه معرضون، اعراض کوونکي دي. لغو کار نه کوي، لغو خبرې نه کوي، لغو مجلسونو له نه ورځي. ولې نه ورځي؟ وجه دا ده چې دوی د آخرت خبرو مشغوله کړي دي، لوی لوی خبرې دي، هغې ته دوی متوجه دي، نه وزګارېږي لغوې ته. کله چې انسان د آخرت نه غافل شي، دغې وخت کې بیا دا په لغویاتو کې ورلګېږي، بیا خپل وخت په نورو خبرو کې مصرفوي. والذین هغه کسان هم للزکاة فاعلون، چې دوی د زکات دپاره ورکوونکي دي، د زکات ادا کوونکي، د زکات ورکوونکي
دا هم د ایمان والا ډېر قیمتي صفت دی چې د الله په مخلوق باندې زړه دردېږي، زړه ورباندې خفه کېږي، نو د خپل مال نه یو برخه هغوی له ورکوي. والذین هم لفروجهم حافظون، او هغه کسان چې دوی د خپلو عورتونو حفاظت کوي، دا نه استعمالوي په هغه ځای کې چې د هغې استعمال جایز او روا نه دی، دا نه بربنډوي، هغه رنګه د عورتونو په رابطه باندې خبرې اترې په خوله باندې نه کوي د اجانب او د پردو سره. الا علی ازواجهم، مگر په بیبیانو د دوی، او ما ملکت ایمانهم، یا هغه چې مالکان دي خلاصونه د دوی، یعنې وینځي، فانهم غیر ملومین، پس یقینا دوی نه دي ملامته کړل شوي. یعنې که دا خپل عورتونه دوی استعمالوي د خپلو بیبیانو سره یا د خپلې وینځې سره، بیا په دغه کار باندې دوی نه دي ملامته کړل شوي. الله عز وجل په دغه دوو ځایونو کې یو سړي ته د خپل عورت د استعمال اجازه ورکړې ده، نور مکمل په دې باندې پابندي ده، او د زنانه دپاره صرف یو ځای دی چې هغه خاوند د دې دی، او کله چې زنانه وینځئ بیا د هغې سید او مالک. فمن ابتغى وراء ذلك، پس هغه څوک چې طلب یې که ویې لټو وراء ذلك سوا د دغې نه نور ځایونه، فاولئک، پس دغه کسان هم العادون، دوی د حد نه تېروتونکي دي، تجاوز یې وکړه. والذین، او دغه کسان دي د مؤمنان، هم لاماناتهم وعهدهم راعون، چې دوی د خپلو امانتونو او د خپلو لوزونو راعون لحاظ کوونکي دي، ډېر رعایت یې کوي، امانت نه ضایع کوي، چا سره چې لوز وکړي هغه نه خرابوي. والذین، هغه کسان هم علی صلواتهم، چې دوی په منځونو خپلو باندې یحافظون، همیشوالی کوي. دوی یحافظون معنا دا ده چې یداومون علیها، په دغې منځونو باندې دوی همیشوالی کوي، مداومت پر باندې کوي. د مانځه د حفاظت مسله دا ده چې دا مونځ په احسان سره کوي، ډېر په توجه باندې ولاړ دی، الله رب العالمین ته پکې ډېر متوجه دی، د وقت لحاظ پکې کوي. اولئک هم الوارثون، دغه کسان او دوی حقداران دي، دا وارثان د جنت دی، الله رب العالمین به دوی له جنت ورکوي. الذین، دا کسان دي یرثون الفردوس، چې دوی به په میراث کې وړي جنت الفردوس لره، یرثون په میراث کې به اخلي الفردوس، جنت فردوس، هم فيها خالدون، دی به په دې کې همیشئ. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طین. اوس الله رب العالمین د دغه مخکینو صفاتونو وروسته دلایل راوړي د ایمان، چې یو سړی دی هغه مؤمن نه دی یا ایمان یې کمزوری دی، ضعیف دی، دا به څرنګه مؤمن جوړ شي او د ده به ایمان څرنګه قوي شي. الله رب العالمین دلته خپل نعمتونه ذکر کوي په خپلو بندګانو باندې، دې دپاره چې د بندګانو کې ایمان راشي، دغه رنګه د بندګانو دغه ایمان منور شي، زیات شي، دغه رنګه د ایمان شعبې په دوی کې راشي. ولقد خلقنا الانسان، او یقینا موږ پیدا کړی د انسان من سلالة من طین، د راښکلې شوي خټې نه، یعنې د خالصې او سوچه خټې نه مې دا پیدا کړی دی. ثم جعلناه، بیا موږ ګرځولی دغه انسان نطفة، نطفه، فی قرار مکین، په ځای د قرارۍ مضبوط کی. اول انسان آدم علیه السلام الله رب العالمین د خالصې خټې نه پیدا کړ، بیا د آدم علیه السلام اولادونه دا پیدا کیږي د نطفې نه. خو دا نطفه په اصل کې د انسان په بدن کې چې راځي د خوراک د وجه نه راځي، او خوراکونه بیت هم د دغې ځمکې نه څه دي راټوکېدلي دي او د دې نه اخیستلی شوي دي. نو بالواسطه انسان اوس هم پیدا دی د چا نه؟ د خاورې نه، لکه څرنګه چې آدم علیه السلام الله رب العالمین د خاورې او خټې نه پیدا کړی و. ثم خلقنا النطفة، بیا موږ شکل ورکو نطفې ته، علقة، ټوټه د وینې، د هغې نه موږ جوړه کړله. فخلقنا العلقة مضغة، بیا موږ شکل ورکو هغه ټوکړې د وینې ته، مضغة، ټوټه د غوښې مې ترې نه جوړه کړله. فخلقنا المضغة عظاما،
پس بیا منګه جوړ کړل د ټوټې د غوښې نه عظاما هډوکو لره. الله رب العالمین داسې نظام به مقرر کړی دی د رسول الله په احادیثو کې د هغې بیان راغلی دی چې د سړي د نطفې نه د دې ماشوم هډوکې پیدا کېږي او د زنانه د نطفې نه غوښه د دې ماشوم راټوکېږي. د سړي نطفه کې ګویا کې زور دی، قوت دی پکې. فکسونا العظام لحما، پس منګه وراغوندو هډوکو ته لحما غوښه. ثم انشأناه خلقا آخر، بیا پیدا کو من هغه په پیدایش بل سره. یو خدا د مور په رحم کې پیدایش چې نطفه و بیا علاقه شوله بیا مزغه شوله، بیا الله عز وجل دغې مزغې ته بل خلقت ورکړه چې هډوکي یې ترېنه جوړ کړله. بیا الله رب العالمین دغې هډوکو ته غوښه ور واچوله. فکسونا العظام لحمه، بیا موږ ور واغوستله هډوکو ته غوښه، بیا هم پیدا که په بل پیدایش سره. یعنې موږ دنیا ته راویسته د دغې یو دنیا نه چې د مور رحم راغې بلې دنیا ته. فتبارک الله، برکت والا دی الله رب العالمین، احسن الخالقین، ډېر ښایسته دی د شکل جوړونکو نه. یعنې شته دی خلک شکلونه به جوړوي، خو د الله رب العالمین چې کوم انتخاب د شکل د انسان له ورکړی دی نو د دې نه اخوا ښایسته او قیمتي شکل بل نه و. ثم انکم بیقینا تاسې بعد ذلک لمیتون، وروسته د دې نه به خامخا مړه کېدونکي استئ. یعنې اول نه وي د مور په رحم کې الله رب العالمین موجود کړلې په تدریجي طریقې سره، بیا دنیا ته الله راوستلې. اوس به دلته دنیا کې باقي نه، بیا به مرې، د دې ځای نه به د انتقال وي بل ځای ته. انسان فصل کې الله رب العالمین ګوره د بقا دپاره پیدا کړی دی، دا د پناه دپاره پیدا نه دی. خو انسان دا ګمان کوي چې زه پیدا یم دپاره ده پناه، چې به پیدا شم او بېرته به پانې کېږم او خبره خلاص. دا د دهریانو نظر دی، دا د کافرانو نظر دی چې انسان یو ځل الله پیدا کړو دوباره به د دې ختمېدل ښه دی. بس د دې اخرنۍ ټکانه او اخرنۍ مسیر یا جنت دی یا جهنم دی، یا هلته پاتې کېدل دی یا په دې بل ځای کې پاتې کېدل دي. سوچ باید سړی د خپل ځان دپاره وکړي. خلک وایي که نه دا بچی مې د فلانکي تعلیم ته رانیولی دی، وایي ځکه د مستقبل غم یې کومه. وایي مستقبل د دې په نظر باندې ایله بیله تر قبره پورې دی، 20 کاله 25 کاله 30 کاله د دې زندګۍ فکر دا وړی دی. لیکن د مؤمن مسلمان مستقبل دغه 2 کورونه دي، یا جنت دی یا جهنم دی. د بچي غم وکړه چې مستقبل یې روښانه شي، چې جنت ته لاړ شي، الله عز وجل جنت ته بوځي او په دغې کې الله رب العالمین ورواچي. هغه پلار او مور د بچو حق ادا نه کړ چې په هغې باندې د دنیا څټر پر یاد کړله او د دین نه محرومه کړل. دا لږ شپې ورځې ورله د دنیا ښایسته کړلې، لیکن آخرت یې ورله برباد کړ. او هغه خلک هغه پلار او مور ډېر قیمتي دي، د بچو حقوق ادا کړل او دوی ته به الله رب العالمین اجر او ثواب ورکړي چې د بچي دپاره د جنت غم کوي، د جنت لارې ورته برابروي او د جهنم د اور نه بچ کوي. ثم انکم یوم القیامة تبعثون، بیا یقینا تاسې به د قیامت په ورځ باندې راپورته کړی شئ، دوباره بعث راپورته کېدل. ولقد خلقنا فوقکم 7 طرائق، مخکې دلیل انفسي و نو دلته دلیل افاقي دی. مخکې خو د خپل ځان کې سوچ او فکر و، هغې سره انسان کله الله وپېژني ایمان راوړي برابر شي. دلته اوس الله رب العالمین زمونږ ذهن بره د اسمانونو په طرف باندې خېژوي. ولقد خلقنا، یقینا موږ پیدا کړي فوقکم ستاسې د پاسه 7 طرائق، 7 اسمانونه. طرائق جمع د طریق ده، لارې ته وایي. اسمانونو ته ځکه لارې وایي چې دې کوم د ملایکو لارې وي، ملایک پکې ښکته پورته ځي. وما كنا عن الخلق غافلین، او منګه نه د خپل مخلوق نه غافله. الله کوم مخلوق چې ما پیدا کړی دی زه ته غافله نه یم، خبردار یم. وانزلنا من السماء ماء، او منګه راورولي دي د بره نه اوبو لره، بقدر په خاصه اندازه باندې، فاسکناه فی الارض، پس منګه ایسارو دغې لره په دې ځمکه کې. الله عز وجل فرمایي زه د بره نه بارانونه کوم، اوبه را نازلومه په خپله اندازه څومره چې ورته ضرورت دی. دا خبره یاده کړه چې موږ تاسو ته کله داسې معلومه شي چې یاره اوبه د حده زیاتې شولي، باران د حد نه زیات شي، لیکن د حد نه زیات نه دی د الله عز وجل په علم کې. څومره چې ضرورت دی ورته الله رب العالمین یې عمر نازلوي، دومره راښکته کوي. بیا دغه بارانونه
او دغه اوبه چې الله یې د بره نه رانازل کړي الله رب العالمین یې په دې ځمکه کې ایساروي، دلته دا اوسېږي پاتې کېږي او بیا د بندګانو په خدمت کې د چینو دغه رنګه د کویانو د نورو قسمه قسم اسبابو د وجه نه بیا دا بندګان استعمالوي. وإن على ذهاب به لقادرون، او یقینا موږ په بوتلو د دې باندې خامخا قادر یو. الله وایي زه په دې قادر یم چې دا اوبه ښکته بوځم په دې ځمکه کې، چې بنده د هغې په رایښولو باندې بالکل قادر نه وي، چې هر څومره پسې ښکته ځي اوبه به ښکته رواني، لیکن دا به ته پیدا نشي اخیستلی. خو الله رب العالمین دا اوبه بره کړي دي، بس لږ نفسونه نه بعد په لاس دې اوبه راځي، که په غر کې او که په اواره باندې. فانشأنا لكم به جنات من نخیل، نو پیدا کړل موږ تاسو لپاره به په دې سره جنات باغونه من نخیل د کجورو و اعناب او د انګورونه لکم ستاسو دپاره فیها فاغې کې فواکه میوې دي کثیرة ډېرې زیاتې ومنها تأکلون او د دغه نه تاسو خوراک کوئ. وشجرة یعنې موږ پیدا کړي دي یا موږ پیدا کړله شجرة ونه تخرجو چې راوځي من طور سیناء د غر خستنه تنبت بالدهن راټوکوي تیل وصبغ او ترکاري ننګولې للآکلین د پاره د خوړونکو. تنبت بالدهن راټوکوي او راټوکیږي سره د تیلو نه وصبغ او د ترکارۍ نه للآکلین د پاره د خوړونکو. مراد د شجرتن نه د زیتون ونه ده د خونه. وشجرتن او منګه پیدا کړې د ونه چې راوځي من طور سیناء د ښایسته او مزیدار غر نه او دا رازرغونېږي بالدهن د تیلو سره وصبغ او ترکارۍ سره للآکلین د پاره د خوړونکو. یعنې د دغې زیتونو نه تیلم راوځي، څوک ورته تیل وایي څوک ورته غوړي وایي. د همدغه غوړي د دې قسمه قسم فایدې ترېنه اخیستلی کېږي، د ترکارۍ دپاره استعمالیږي، همدغه شانته استعمالیږي، د تیلو په ځای باندې کار کوي. وإن لكم یقینا شته ستاسې دپاره فی الانعام په څارو کې لعبرة خامخا ډېر عبرت. نسقیکم نو موږ څکوو په تاسې باندې مما د هغې نه فی بطونها چې د دې په خېټو کې دي. ولکم او شته ستاسې دپاره فیها په دغې کې منافع فایدې کثیرة ډېرې ومنها تأکلون او د دغې نه تاسې خوراک هم کوئ. منه ځینې د دغې حیواناتو نه داسې دي چې تاسو د هغې غوښه خورئ او ستاسو دپاره په هغې کې فایده ده. وعلیها او په دغې حیواناتو باندې وعلى الفلک او په کښتیو باندې تحملون تاسې سورولی شئ. یعنې تاسو په سفرونو کې د دغې حیواناتو نه فایده اخلئ، دغه رنګه په سفرونو کې کښتیو باندې کینئ، په دریبونو باندې ورتېرېږئ، خپلو مقاصدو ته ځان رسوئ. دا څومره عجیب عجیب نعمتونه دي د الله سبحانه وتعالی. که چېرته دا حیوانات نه وي، دا کښتۍ نه وي، دا جدید آلات نه وي د نقل او د حرکت، نو سفر به ډېرې ګرانې وي، ډېر مشقت او ډېر تکلیف به وي. ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله. دلته بیان دی د دلایل نقلیو د الله رب العالمین په توحید باندې. نقلی دلایل راوړي د الله په توحید. دغه رنګه بل غرض پکې رد د شرک فی البرکات دی، او بل غرض پکې دا دی چې ټولو انبیاو د نوح علیه السلام نه واله تر محمد صلی الله علیه وسلم پورې دوی دعوت ورکړی دی د ایمان شعبو ته. بندګان یې رابللي دي دې خبرې ته چې ځان کې د ایمان شعبې راولئ، د ایمان څانګې ځان کې راولئ. یوازې په دې کار نه کېږي چې زه مؤمن یم او زه مسلمان یم، تر څو چې واقعا د ایمان ټول جوانب او اطراف دې په ځان کې راوستې نه وي. ولقد ارسلنا یقینا موږ لېږلی نوح علیه السلام الی قومه خپل قوم ته فقال فاسدویل یا قوم زما قوم اعبدوا الله عبادت وکړئ د الله رب العالمین. د الله عبادت بکې په اخلاص سره. ما لکم نشته ستاسې دپاره من اله غیره څوک معبود حقدار د بندګۍ غیره سوا د الله نه. افلا تتقون آیا پس تاسې ځان نه ساتئ د شرک نه؟ یا افلا تتقون آیا پس تاسې ځان کې ولې تقوا نه راولئ چې ایمان راوړئ زما تابعداري وکړئ نو متقیان به جوړ شئ.
فقال الملأ الذين ویل غټانو هغه کسانو کفرو چې کفر کړو من قومه د قومنا ما هذا ندد الا بشر مثلكم مگر انسان دې تاسو په څیر باندې دا چې انسان شو نو موږ نه منو چې د پیغمبر شي ځکه دوی به د رسالت او د بشریت ترمنځ منافات ګڼه وای پیغمبر انسان نشي کېدلی فعل علم لیکلی دي ډیره د تعجب خبره د مشرکینو دا ده چې دوی راځي په اولوهیت باندې د پاره د کانه بوته د الٰه منو په عقل کې د دوی دا خبره څلور او بعیده نه و لیکن انسان پیغمبر نه مني هلکه انسان چې پیغمبر شي لپاره د انسان دا د عقل سره بالکل موافقه خبره ده روغ او جوړه خبره ده او دا خبره چې کانه د الٰه شي دا د عقل او د فطرت نه ډیره بعیده او ډیره لري ده خو شیطان د دوی د عقلونو داسې معکوس کړیو الټه کړیو څه چې به بدو هغه به دوی تخخ کار کول څه چې به خو هغه ورته مکمل بد کار کول دا د الله رب العالمین طرف نه یو سزا عذابي الله ځینې بندگانو ته ورکوي یرید ان يتفضل علیکم غاړي دا چې ځان غوره کې په تاسې باندې ولو شاء الله او که چېرته غوښتلی وي الله رب العالمین لانزل ملائکة خامخا رالیږلی به وي ملائکة ملائکه ما سمعنا بهذا منګه وی نه دی اوریدلی دا خبرې فی آبائنا الاولین په خپلو مشرانو پلارانو پخوانو کې ان هو ندیدا الا رجل مگر یو سړی دی به جنه په ده باندې پیران ناس دی وی یا به په ده باندې جنتون لیونتوب دی فتربصوا به نتاس انتظار کوي په دې باندې حتی حین تر یو وخت پورې مانا مړ بشي د خلاص بشي دعوت ناوت به ختم شي قال ویل نوح علیہ السلام رب انصرنی زما رب زما مدد وکړه بما کذبون په دې وجه باندې چې د بندگانو زما څه وکړه تکذیب وکړه زه دروغجن وګڼلم اوس مې مدد وکړه فاوحینا نو موږ وحی وکړه الیه دته ان اصنع الفلک چې ته جوړه کړه کښتۍ لره باعیننا په کتلو زمونږ باندې باعیننا په سترګو زمونږ معنا موږ به درته ګورو ووحینا او په وحی زمونږ سره فاذا جاء امرنا فسكل چراغه امر زمنگا وفارت تنور او جوش وهو تنور فسلک نور داخل کا او دنن کفیها پدې کې من کل زوجین د هر جوړین اثنین دو سیزا من کل زوجین اثنین د هر جوړین دو واهلك وقل اهل دي الا من سبق عليه القول مگر هغه څوک چې مخکې شوی د پدې باندې وینا الله د عذاب منهم د دې اهل ستانه انسان نور اهل ځان سره سوارکه بده کېشتای کی مگر هغه چې الله رب العالمین د عذاب فیصله په دې باندې مخکې شوی ده هغه ور باندې کړی شوی ده ولا تخاطبني او خبرې مکه وما سره فی الذین فبرد کسانو کی ظلمو چې دوی ظلم کړی دی ظالمانو په باره کې زما سره خبرې مکوه ځکه انهم مغرقون یقینا دوی غرق کړی شوي دي یعنې د غرق کېدو والا دي الله رب العالمین د مغرقون تعبیر د هغې نه وکړه یعنې دوی خو لا غرق شوي نه دي غرق کېږي به خو دا غرق کېدلې داسې دي چې یقیني دي نو په غرق کېدلو د اوس نه حساب دي فاذا استویت انت پس کله چې برابر کېناستې ته ومن هغه څوک معك چې ستا سره دی علی الفلک په کښتۍ باندې فقل اوایا الحمد لله ټول صفتونه د کمال الله لره دي الذي هغه ذات نجانا چې موږ لري نجات راکو موږ یې بچ کړلو من القوم الظالمین د قوم ظالمنا وقل اوایا دا دعا چې ربي زما رب انزلني راکوس کمال را منزلا مبارکا زید کوزیدلو برکت والا تا یا منزلن مصدر میمی ده انزلنی راکوس کمال را منزلن مبارکا په نزول او کتکیدلو برکتی وسره وانت خیر المنزلین او ته غوری د کوزون کونه چې ته چاته اراده وکي نو په داسې یو ځای باندې کتکې چې هغه بهتر وي غوری خیر او فایدې پکې وي ان فی ذلک یقینا پدغه کې لآیات خامخا نخیدی
وإن كنا لمبتلين او یقینا منګ یستو خامخا امتحان کوونکی. الله وایي زه ابتلا راولم، امتحان راولم د ایمان او د کفر، د غریبۍ او د مالدارۍ، د صحت او د مرض، د قسم ابتلاګانې الله رب العالمین راولي په بندگانو باندې. ثم نشأنا بمن پیدا کړ من بعدهم د دوی نه وروسته قرنن پیړۍ آخرین نورې. فارسلنا نفس من راولېږه فیهم په دوی کې رسولا پیغمبره منهم د دوی نه. ځینې اهل علم وایي دا پیغمبر څوک دی چې د دوی نه وروسته راغلی دی؟ هود علیه السلام یا ځینې اهل علم وایي صالح علیه السلام منهم د دوی نه. ان اعبدوا الله چې عبادت کوئ د الله رب العالمین. ما لکم نشته ستاسې دپاره من اله څوک حقدار د عبادت او د بندګۍ غیره سوا د هغه نه. افلا تتقون ایا پس تاسې ځان نه ساتئ د شرک او د کفر نه چې ایمان راوړئ. وقال الملأ ویل غټانو مشرانو من قومه دغه د قوم نه الذين كفروا هغه کسانو چې کفر یې کړی وکذبوا بلقاء الاخره او دوی تکذیب کړی د ملاقات د آخرت منع بعث بعد الموت نه منع. الله رب العالمین مخې ته ودرېدلې نه منل، دې ته ویل کېږي تکذیب بلقاء الاخره. واطرفناهم في الحیاة الدنیا ومنګه مستی ورکړې و دوی ته په ژوند دنیوي کې، معنا ډېر مې مالداره کړي وو، قسم استعدادونه ورسره وو. داسې خلکو دا خبره وکړله ما هذا نه دی دا الا بشر مثلکم مګر انسان د ستاسو په څېر باندې. د هر وخت کې د مشرکینو اعتراض وي چې په نبي باندې کوي چې دا انسان دی او بس انسان موږ نه منو چې دا د پیغمبر شي. مثلکم ستاسو په څېر یأکلو خوراک کوي مما د هغې نه تأکلون چې تاسې خورئ منه د هغې نه ویشربون او سکي مما د هغې نه تشربون چې تاسې سکي. معنا خوراک کوي څښاک کوي، نو خوراک او څښاک چې کوي نو پیغمبر نشي جوړېدلی. ولئن اطعتم بل اعتراض دی که چېرته تاسې د دې خبرو منله. ولئن اطعتم که چېرته تاسې خبرو منله بشرا د یو انسان مثلکم چې ستاسو په څېر دی انکم اذا لخاسرون یقینا تاسې به دغې وخت کې شئ د تاوانیانو نه. تاوان به دا وکړي په دنیا کې چې د پلار نیکه دین در نه پاتې شو، نو دا غټ تاوان دی وایي که نه چې د پلار نیکه دین ته پرېږدي او په بل دین باندې روان شي. دغه رنګه دا تاوان دی چې وایي د دې خبره مو ومنله دا به درته وایي ماله زکاتونه راوړئ چې زه په مؤمنانو باندې په غریبانانو باندې مصرف کوم. دا به درته وایي چې صدقه راوړئ د جهاد موقع ده، صدقې ته ضرورت دی. ګوره مال به درنه اخلي او په داسې خلکو باندې به یې لګوي چې تاسو به زړه نه غواړي، وایي دا به تاوان والا شئ تاسې. دغه رنګه کله به ورته وایي منځونه دي او کله به وایي اودسونه دي، کله به وایي روجې دي، او دې کې ستاسې تاوان دی که نه. ځکه د مانځه دپاره به دکان بندې، کاروبار به بندې، د روژې دپاره به لږ سخت او تکلیف تېرې. دا ټول تاوانونه دي وایي. په دې وجه باندې نن سبا دهرین کمونستان او بېدینه خلک الله عز وجل په دین باندې عمل ته تاوان وایي. په دې کې نقص دی، په دې کې تاوان دی. ایعدکم آیا دا وعده کوي ستاسې سره، ایعدکم آیا دا تاسې سره وعده کوي انکم چې یقینا تاسې اذا متم کله مړه شئ وکنتم او شئ تاسې ترابا خاورې وعظاما وړوکي انکم مخرجون چې یقینا تاسو به راایستلی کېږئ. هیهات هیهات ما توعدون لرې ده هغه چې تاسو سره وعده کېدلی شي. یا هیهات هیهات معنا لرېوالی دی د امکان نه، لرېوالی دی د امکان نه لما د هغې شي توعدون چې تاسو سره وعده کېدلی شي. دا ډېرې لرې خبرې دي. مرګ دی او د هغې نه دوباره وروسته ژوند دی او د الله مخې ته ودرېدل دي. ان هي نه دی دغه ژوند الا حیاتنا الدنیا مګر ژوند دی زمونږ دنیوي. نموت و نحیا، نموت منګ مرو، یعنې ځینې زمونږ نه مري، و نحیا ځینې را پکې ژوندې کېږي. دا د پخواني یو ترتیب روان دی، ځینې خلک مري او ځینې پیدا کېږي وایي. وما نحن منګ نه بمبعوثین دوباره راپورته کېدونکي. دوباره ژوند نشته دی چې د الله مخې ته به ودرېږو او دوباره به را ژوندي کېږو. ځکه وجونه پلار نیکم تر اوسه پورې مړه دي، کوم یو را ژوندی شوی دی د هغې نه چې هغې نه دي را ژوندي شوي، موږ هم نه را ژوندي کېږو. داسې خپل عقلونه به دوی پیش کول او د نبي خبره به دوی نه منله. وما نحن موږ نه بمبعوثین دوباره ژوندي کړی شوي. ان هو نه دی دا الا رجل مګر یو سړی دی
افترا علی الله کذبا چې دوی جوړ کړي په الله باندې دروغ وما نحن له بمؤمنین او موږ نه په ده باندې تصدیق کوونکي دا دروغ وایي موږ تصدیق نشو کولی د نبي په باره کې به دا خبرې کولې قال نو دغه نبي ویلي دغه رسول ویلي ربي زما رب انصرني زما مدد وکړه بما کذبون په دې وجه باندې چې دوی زما تکذیب وکړه قال عما قليل لا يصبحن نادمين قال نو الله عز وجل ورته او فرمایل عما قليل پرست لږ زمانینا لا يصبحن خامخا دوی بشي نادمین پښیمانه په خپلو کارونو باندې کوم شرک او کفر چې کړه په دې باندې به پښیمانه شي لږ وخت وروسته چې 3 ورځې وي دوی ته مهلت او د هغې نه وروسته الله رب العالمین په دوی باندې عذاب راوست فاخذتهم الصیحة او پس راونیول دوی لره چغې تیزه هوا هم ورسره وه اوازونه ورسره و بالحق په رښتیا سره یا بالعدل په انصاف سره فجعلناهم پس موږ وګرځول دوی لره غثاء تور شوي بوس فبعدا للقوم الظالمين پس هلاکت او تبعید دپاره د قوم ظالم ثم انشأنا بیا موږ پیدا کړل من بعدهم وروسته د دوی نه قرونا آخرین پیړۍ نورې ما تسبق من امة نجلها نه مخکې کېږي هېڅ امت د نېټې خپلې نه فما یستأخرون او نه دوی وروسته کېدلی شي یو امت د خپلې نېټې نه مخکې کېدلی هم نشي وروسته کېدلی هم نشي ثم ارسلنا رسلنا تترا بیا موږ راولېږل خپل استازي تترا پرله پسې یعنې یو نبي به مړ کېده نو بل به الله رب العالمین رالیږه کله به یو هم جنګ دی نو بل به الله رب العالمین راولېږه کله به داسې و چې په یو کلي او علاقه کې به ډېر انبیا موجود وو لکه زمونږ په دې زمانه کې چې په یو علاقه کې مختلف علما موجود وي او د الله رب العالمین دین بیانوي په بني اسرائیلو کې به دغه رنګه انبیا ډېر موجود وو په یو کلي کې به مختلف انبیاو کار به کوو د الله د دینه کلما هر کله جاء امة رسولها چې رابغې امت ته یو امت ته رسولها د هغې پیغمبر کذبوه دوی به د هغې تکذیب وکړه فاتبعنا بعضهم بعضا پس هلاک کړه مونږ ځینې د دوی نه فاتبعنا بعضهم پس مونږ ورپسې کړه ځینې د دوی نه بعضن په ځینو پسې په هلاکت او تبعی کې الله یو قوم به مې هلاک کړه نو چې هغه بل به تکذیب وکړه هغه به مې هلاک کړه بیا به مې هغه بل پسې هلاک کړه بیا هغه بل به مې پسې هلاک کړه وجعلناهم احادیثا ومونږ ګرځولي دوی لره احادیثا قصې د عبرت فبعدا لقوم لا يؤمنون پس تبعید او هلاکت دی یا تبعیو هلاکت دی وی لقوم د پاره دا قوم لا يؤمنون چې ایمان نه راوړي ثم ارسلنا موسى واخاه هارون دلته واقعات موسی علیه السلام راوړي مختصرا ثم ارسلنا بمنګه راولګ موسی علیه السلام واخاه او دغه ورور هارون علیه السلام بآیاتنا په خپل آیاتونو معجزو باندې وسلطان مبین او په دلیل واضحه مراد سلطان نه ځینې اهل علم رعب دی وي الله رب العالمین فرمایي ما ول ډېر واضح رعب ورکړو چې د فرعون په مقابل کې د ډېر رعب او هیبت لره یا د دې نه وایي سپین لاسو چې کله به لاس په طرف کې دننه کو به رویس تک سپین بو امسا و چې وبه غرزول د هغې نه به ډېره لویه اژدها مار جوړېده الی فرعون ته وملئه او دغه مشرانو غټانو ته فاستکبرو نو دوی لوی وکړله ځان یې لوی وګڼه وکانو قوما عالین و دوی یو قوم زوروره ځان یې ډېر زورور ګڼه فقالو پس دوی ویلې انؤمنو آیا موږ ایمان راوړو لبشرین مثلنا و دو انسانانو باندې چې زموږ په څېر دي وقومهما لنا عابدون او قوم د دغه دواړو زموږ غلامان دي موږ د دې خبره څنګه ومنو د دې قوم زما غلامان دي او دا د هغوی نه دي او دو کسان دي زمونږ په شان انسانان دي موږ به په دې باندې ایمان راوړو د خبره به منو فکذبوهما پس دوی تکذیب وکړه د دغې دواړو فکانو پس شو دوی من المهلکین د هلاک شدونه یعنې عاقبت د تکذیب دا شه چې الله رب العالمین دوی هلاک کړل او دوی تباه کړل ولقد آتینا موسی الکتاب او یقینا موږ ورکړی موسی علیه السلام ته کتاب کله چې الله رب العالمین دغه پخوانۍ پیړۍ هلاکې کړلې او ختمې کړلې لعلهم یهتدون دې دپاره چې دوی هدایت مونده کړي یا شاید دوی هدایت والا وګرځي دغه خلک چې موسی علیه السلام الله رب العالمین هغوی ته راولېږه وجعلنا ابن مریم و امه آیه دلته اوس الله رب العالمین مختصرا واقعه راوړي د عیسی علیه السلام وجعلنا ابن مریم ومن
ګرځولې و زوی د مریم و امه د مور مریم آیتا نخا الله په قدرت باندې په باس بعد الموت باندې و آویناهما او موږ زی ورکړو دغه دواړو ته الی ربوتین سرویز مکې ته ذات قرار چې د آرام زی و معین او دسه زیو چې نداري وبې لرلې و آویناهما موږ پناه ورکړی و موږ زی ورکړو دغه دواړو ته الی ربوتین یو اوچته او سرویز مکې ته ذات قرار چې د آرام زیو و معین او داسې زیو چې نداري وبې لرلې الله و ډیر مزدار ذات می دوی بوتللیو او دوی لمه التفنیو زی ورکړو دا کوم ازمکه او کوم علاقه و نو دا علاقه د شام دمشق و شام لوی هواد دی او دمشق دغه پایتخت دی الله رب العالمین دغه زیته عیسی علیه السلام او داغه مور لګلیو و اویناهما الی ربوة ذات قرار و معین ځینې اهل علم وی دا د عیسی علیه السلام د زګیدلو زیته اشاره ده وی کوم ځکه چې عیسی علیه السلام الله رب العالمین پیدا کړی دی یا نور اهل علم وی چې نه دا بل واقعه ده اشاره ده دې خبرې ته چې عیسی علیه السلام هجرت وکړ د يهودو د یو ظالم بادشاه نه چې هغه د قتل اراده کړې و دغه علاقې ته لاړ الله رب العالمین د دین د حفاظت په خاطر باندې وبالله تعالى التوفيق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. الله رب العالمین انبیاء ته د حلال خوري او د طیبات د خورلو مسله ذکر کوي چې په خپل زمانہ کې الله رب العالمین هر یو نبی ته دا ویلیو یا ایها الرسل اے پیغمبرانو کلوا خوري من الطیبات د پاکو او مزیدارو شیانو نه واعملوا صالحا او عمل کوئ نیک انی بما تعملون علیم یقینا زه په هغه څه چې تاسو کوئ خبرداري ما الله رب العالمین انبیاء تم امر کړی دی په حلال خوري باندې الله رب العالمین د انبیاء نه غیر امر کړی دی مؤمنانو ته په حلال خوري باندې د طیباتو په استعمال باندې که څنګه چې نبی به د حلال ولای د حرام نه بزان ساتي نو د قرنګ د امتی به هم حلال خوري د حرام نه بزان ساتي به د دې سره عمل صالح یو ذکر کړی دی کې دې خبرې ته اشاره ده چې انسان کله حلال خوري کنه نو د دې انسان د بدن نه الله رب العالمین نیک اعمال صادروي د نیک اعمال توفیق به الله رب العالمین ورکړي کله د خوخه او کله د خوخه نه او کله چې انسان حرام خوري د بدن نه به الله طاعت او د الله بندگی نه راوځي دا به الله په نافرمانی کې لګيږي مسلسل انی بما تعملون علیم یقینا ز پاک زبانه جتا سي کوي خبرداري ما وان هذه یقینا دغه امتکم امت دستاسي دل دستاسي امه واحده امت ودل یوا وانا ربکم واستاسي رب مفتقوني بس ما نو ویریږي فتقطعوا امرهم نتسنسكو بي امرهم خپل دین بینهم په خپل مابین کې زبرن ټوکړي ټوکړي کل حزب هر وړل بما لديهم فاغ دین چې د دوی سره بوا فرحون دوی به خوشاله و د حق نه په باطل باندې ان الله رب العالمین انبیاء راولېګل الله دیني بیان لیکن د انبیاء په دې قومونو کې د څه خلق پیدا شو چې هغه صحیح دین هغه تس نس کو ګډ وړي کو ډلې ډلې هغه جوړ شلو یو ډله به خپل خبرو باندې خوشاله و اگر که په باطل باندې روانه و بل ډله به خپل باطل باندې خوشاله و حق ته غاړه نه کې خدلا الله فرمایي فذرهم پرې دو دوی لرا فی غمرتهم فغفلت د دوی کې حتی هنتر یو وخت پورې ايحسبون يدي ګمان کوي انما نمدهم چې یقینا منګه زیدو دوی ته به دغه لرا من مال د مال نه و بنینو د زامنو نه يحسبون ايدوی ګمان کوي څوک یعنی دغه خلک چې د دیني تسنس کړي دي ټوټه ټوټه کړي دي یا ايحسبون یا ګمان کوي دغه دلو والا انما نمدهم چې بشکا هغه چې زیت ورکو مونږه دوی لره به هغه من مالین د مالونه و بنینو د زامنو نه نصارع لهم فی الخيرات چې ګنې مونږ په جلتی سره ورکو دوی ته فی الخيرات
جزا د دوی د نیکو اعمالو بل لا یشعرون بلکې دوی نه پوهېږي چې دا خوچل بچل کې موږ رانیولی کېږو. الله فرمایي ځینې داسې بندګان دي چې زه وله مالونه ورکوم بچي م وله ورکومه نو دوی داسې ګمان کوي چې ګنې دوی د الله رب العالمین خوښ دي او دا الله رب العالمین دوی ته خپل انعام ورکه خپل فضل یې وله ورکه او د دوی نه ګنې الله راضي دی. نه الله عز وجل فرمایي ډېر خلک بېدینه دي مالونه م ورکومه زامنو م ورکومه خو چل بچل کې دوی رانیسمه ښې هلاکوم او تباه کومه چې په دغې طریقه باندې دوی ښه بېلارې شي. ان الذین یقینا هغه کسان هم من خشیت ربهم چې دوی د یری د رب خپل نه مشفقونه ډېر یره کوونکي دي یا مشفقونه مینه کوونکي دي د الله عز وجل سره. والذین وهغه کسان هم بآیات ربهم یؤمنون چې دوی په آیاتونو د رب خپل باندې ایمان لري. والذین وهغه کسان هم بربهم چې دوی د خپل رب سره لا یشرکونه څه شی برخدار نه جوړوي دوی سره شریکان نه جوړوي. والذین وهغه کسان یؤتون چې دوی ورکوي ما آتو هغه چې دوی ورکوي هغې لره. والذین وهغه کسان یؤتون چې دوی ورکوي ما آتو هغه چې دوی ورکړي دي. وقلوبهم وجله او د دوی زړونه ویریږي د دې سره سره چې انهم یقینا چې دوی الی ربهم رب د دوی ته راجعون واپس کېدونکي دي. دې کې یو معنا دغه ده چې والذین هغه کسان یؤتون چې ورکوي ما آتو هغه چې دوی ورکړي دي. بله معنا والذین هغه کسان یؤتون چې دوی کوي ما آتو هغه کارونه چې دوی هغې لره کوي یعنې نیک نیک کارونه هم کوي مخکې هم کړي دي اوس هم کوي نو بیا هم کوي او د دې سره سره د دوی زړونه وجلتون یریږي چې یقینا دوی الی ربهم خپل رب ته راجعون واپس کېدونکي دي. نو اولئک دغه کسان یسارعون فی الخیرات دوی جلتی کوي فی الخیرات په نیکو عملونو کې وهم لها سابقون او دوی هغې ته مخکې کېدونکي دي د نورو نه. عایشه رضی الله عنها فرمایي ما د نبي صلی الله علیه وسلم پوښتنه وکړله د دې آیتونو په باره کې چې د الله پیغمبره د آیتونو کې به الله رب العالمین هغه سړی ذکر کړی چې غلا کوي زنا کوي شرابونه څکي او د دې سره سره د الله رب العالمین نه یریږي. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون دې نه به دغه سړی مراد وي زنا کوي غلا کوي شراب څکي او د دې سره د الله نه یریږي چې به د الله مخې ته ودرېږم نو څه به کېږي. وایي نبي علیه السلام ماته ویل چې نه د ابوبکر صدیق لوري دا هغه سړی دی چې دا منځونه هم کوي دا روجې هم نیسي صدقې هم ورکوي او د دې سره د الله رب العالمین نه یریږي. یاره زما د عبادت او بندګي به قبوله شي او که دا به قبوله نه شي ځکه د الله رب العالمین قدر ورته معلوم دی الله رب العالمین معرفت ورته معلوم دی او دا پوهېږي په دې خبره باندې چې زما د عبادت او بندګي ما سمه ونه کړله څرنګه چې الله رب العالمین حق لري په ما باندې. الله وایي داسې کسان جلتي کوي فی الخیرات په نیکیو کولو کې او دوی لها دغې ته سابقونه مخکې کېدونکي دي. ولا نکلف نفسا الا وسعها او تکلیف نه ورکوو موږ یو نفس ته مګر څومره چې د هغې وسی د هغې د وسې په اندازه باندې. ولدینا کتابونه او زموږ سره کتاب دی ینطق بالحق چې خبرې به کوي په حق سره مراد د دې نه عملنامه ده. وهم لا یظلمون په دې باندې به ظلم ونه کړی شي. بل قلوبهم دلته بیان دی د صفاتو د کافرانو دغه رنګه په آخره کې بیا د دوی عذاب بیانوي. بل قلوبهم بلکې زړونه د دوی فی غمرة په غفلتونو کې دي من هذا د دغه قرآن نه یا من هذا د دغه عملنامې نه ولهم دوی لره اعمال عملونه دي من دون ذلك سوا د دغه نه هم لها عاملون چې دوی هغې لره عمل کوونکي دي. الله وایي دا مشرکین او دا کافران د دغه شرک او کفر نه ما سوا نور بد اعمال هم لري یوازې شرک او کفر نه دی چې ګنې دغه باندې ولاړ دي نه د دې نه غیر نور بد اعمال لري هغه هم کوي. حتی تر دې پورې دی دغه کارونه کوي اذا اخذنا مترفیهم چې کله موږ راونیسو هغه مستان د دوی بالعذاب په عذاب سره اذا هم یجأرون پس دغه وخت کې دوی کړنجیږي او فریادونه کوي. یجأرون ماخوذ د جعار الکلب نه کړنجا ته ویل کېږي کله چې سپی یخ شي یا څوک ودرېدی داسې کړنجا به کوي دا ظالمان. لا
تجأروا اليوم تاسو فریاد مکوئ نن ورځ مکوړنجېږئ انکم منا لا تنصرون یقینا ستاسو سره به زموږ د طرف نه مدد ونه کړی شي ځکه تاسو د الله د مدد کار نه دی کړی نو غلط صفات شرک او کفر دام په ځان کې راوستي قد كانت آیاتي یقینا آیاتونه زما تتلى علیکم چې لوستلی شو په تاسو باندې فکنتم پس وی تاسې علی اعقابکم په خپلو پوندو باندې تنکسونه چوړېدلی زما آیتونه به لوستلی کېدل تاسو به پې عمل نه کوو د هغې نه به وخت په وخت باندې اعراض کوو په دې وجه باندې کله چې قرآن اوري او قرآن کریم بیانېږي پکار دا ده چې موږ د الله د کتاب نه اعراض ونه کړو ترې نوا نه وړو د باندې وخت په وخت باندې عمل وکړو مستکبرین به لوی کوونکي وي د دې نه مستکبرین به لوی کوونکي تکبر کوونکي به د دې نه یا مستکبرین به دا د مخکې سره لګېږي یعنی علی اعقابکم په خپلو پوندو باندې تاسې تنکسونه اوړئ مستکبرین به په داسې حال کې چې تاسې تکبر کوونکي استئ په دې حرم سامرا تهجرون قصه گوی تاسې تهجرون تاسو به پرېښودو دغې لره افلم یدبروا القول آیا دوی سوچ نه کوي په وینا کې چې قرآن مراد دی ام جاءهم بلکې راغلی دوی ته ما لم یأتی آباءهم الاولین هغه چې نه دي راغلي پلارانو د دوی ته کوم چې پخواني دي الله عز وجل فرمایي داسې یو عظیم کتاب ورته راغلی دی او داسې د عبرت نه ډکې خبرې ورته راغلي دي چې د دوی پخوانو مشرانو ته دغه نه راغلي مستکبرین به سامرا تهجرون کې لږ وضاحت یو تفسیر هغه دا دی به ضمیر راجع دی د حرم ته یعنې تاسې تکبر کوئ په حرم سره چې ځان ته د حرم خادمان ویوئ قصې کوئ ګر چاپېر د حرم نه ناست سې بکواسات کوئ یعنې د حرم خادمان چې ځان ته ویوئ او ځان په دې باندې اوچت ګڼئ د پکار دا ده چې د دې قدر وکړئ احترام یې وکړئ تاسې ګر چاپېر ناستې وئ قصې کوئ په هغې کې دروغ ویوئ د خپل ځان درانه او د بل سپکه ویوئ نو دا کار مه کوئ دیم تفسیر به په معنا د عنه سره دی یعنی تاسو تکبر کوئ مخ اړوئ د دې نبي نه او د دې قرآن نه تکبر کوئ د نبي صلی الله علیه وسلم نه مخ اړوئ د قرآن نه مخ اړوئ سامرا یعنی تاسو ګمان وکړه په ده باندې چې دا قصه ګو دی ځکه ترېنه اعراض کوئ ځکه ترېنه مخ اړوئ تاسې ووئ دا قصې د پخوانو خلکو کوي او ایله بله دغه راته بیانوي تهجرون تاسو پرېښوده دی دا د هجران نه ماخوذ دی خواله وله نه ورځئ خبرې ته نه کښېنئ داسې مه کوئ افلم یدبروا القول آیا دوی سوچ نه کوي په دې قرآن کې یعنې په کار ده سوچ دې وکړي ام جاءهم بلکې راغلی دوی ته ما لم یأتي آباءهم الاولین هغه څه چې نو راغلي د دوی مشرانو پخوانو ته الله وایي تاسو باندې الله احسان وکړو پلار نیکه ته د داسې کتاب نه و راغلی د هغې په وخت کې الله پیغمبر نه و رالېږلی او ستا په وخت کې الله پیغمبر راولېږه ام لم یعرفوا رسولهم آیا دوی نه پیژني خپل پیغمبر فهم له منکرون بس چې دوی هغې لره ناشنا ګڼونکي دي یعنې ښې پیژني خو د هغې سره ځان ناشنا کړی دی ام یقولون بلکې وایي دوی به په دې باندې جنتون لیونتوب دی بل جاءهم بالحق الله فرمایي لیونتوب نشته بلکې راغلی دوی ته په حق سره واکثرهم للحق کارهون او زیات د دوی نه حق له څه دي بد ګڼونکي دي الله وایي لیونی نه دی پیران پې نشته دی حق یې راوړی دی او د حق سره د ډېرو خلکو څه ده ورانه ده دا ډېره عجیبه خبره الله عز وجل کړې ده نن سبا هم د اهل حق علماو په باره کې ځینې خلک وایي دا بېادبه دی دا بد اخلاقه دی الله عز وجل د دې خبرو جواب کوي په دې آیت کریمه کې بد اخلاقه نه دی بېادبه نه دی حق ورسره دی او ډېر خلک حق څه ګڼي بد ګڼي خو هغې له مختلف نومونه ږدي چې د حق نه خلک ځان لرې وساتي او داسې خو څوک نشي ویلی چې زه د حق دښمن یم نو په دغې عالم باندې نور نومونه کېدي چې دا بد اخلاقه دی دا بېادبه دی فلهذا زه د ده خواله نه ورځم زه د ده درس ته نه کښېنم زدان وکم اکثره حق خلق حق بد ګڼي د حق نه څه دی نفرت دی واکثرهم للحق کارهون او زیات د دوی نه حق لره بد ګڼونکي دي ولو اتبع الحق الله فرمایي که چېرته تابعداري وکړي حق نه مراد یا الله دی حق د الله رب العالمین په اسماء حسناو کې دی که چېرته تابعداري وکړي حق ذات الله
اهواءهم د دوی د خواهشات ولفسدت السماوات والارض خامخا خراب بشي اسمانونه او ځمکې ومن فيهن او هغه څه چې بدی کې دي او هغه څوک چې بدی کې دي دا ټول کې به تخریب راشي بدی کې به فساد راشي د نظام به ګډوډ شي یا ولو اتبع الحق او کچر د تابعداري او کې قران د دوی د خواهشاتو مطابق را نازلېږي فساد به راشي په اسمانونو او ځمکو کې خامخا خراب شوی اسمانونو او ځمکې او هغه څوک چې بدی کې دي بل اتیناهم بلکې راوړې او د منګه دوی ته د ذکرهم یاداش د دوی فهم عن ذکرهم معرضون پس دوی د خپل یاداش نه سدي اعراض کوونکي دي ام تسالهم خرجا لا استفهام انکاری د آیات غواړي د دوی نه خرجا مزدوری په دې بیان باندې اتساق والا دوی ناراضي فخراج ربک خیرا نو مزدوری درپستا ډیر غوړه د چې الله رب العالمین به تعالی درکې د دین په بیان باندې او هو خیر الرازقین او دغه الله غوړه دی د رزق ورکوونکو نه وانک یقینا تخامخا لتدعوهم خامخا ترى بلد الى الى صراط مستقيم لا نيغتا وان الذين يقينون وكسان لا يؤمنون بالاخره ایمان لري په آخرت باندې عن الصراط لناكبون دوی د دغه نیغ لارینه او دې کې د ببل طرف باندې ولو رحمناهم دایت متعلق ده حتى اخذنا فوري ولو رحمناهم الله کچرته منګه رحمک په دوی باندې وکشفنا منګه لري کوما بهم هغه چې په دوی باندې من ضر تکلیف للجو خامخاضي ورنوزي في طغيانهم بسر کشو دي کې يعمهون پریشانای زړونه لاندې او بده کې اوري راوړي الله ما تر دوی خيو مزاج معلوم دي چې عذاب تر نظر مکم بهم سرکشي کوي او څه پوری مهلت لور کړو نو وسه په عذاب باندې راونی ول بیت نه لري کومه ولقد اخذناهم او یقینا موږ رانیولو دوی لره بالعذاب فعذابون باندې فقحتن باندې په تکالیف باندې ومستكانوا لربهم پس دوی تابعداري نه وکړي ربهم د خپل رب ما يتضرعون او دوی عاجزي نه وکړي ځانونه نو ذلیل کړي خپل رب ته ان تابعداري ونه کړله خپل رب ولقد اخذناهم يقينا من رانيولو دوی لره بالعذاب فعذابون سرا فمستكانوا ندوی تابعداري نه وکړي معنا دوی ځانونه نو ذلیل کړي ربهم خپل رب ته ما يتضرعون او ندوی عاجزی کړي وا تضرع او عاجزین نو کړي او ځانونم د الله رب العالمین تابعدار نو جوړ کړي حتی تر دې پورې اذا فتحنا شکل را کولاو کمنګا علیهم بدی باندې بابن دروازه ذا عذاب شدید دا عذاب سخت اذا هم فيه مبلسون دغه وخت بدوی تاریخ نه امید ای الله فرمای کله چې دروازه د عذاب بدی باندې را کولاو کوم اذا هم فيه مبلسون پس دغه وخت بدوی پاږي کی ډیر نو امید دی د هر قسم خیر نه وهو الذي دکی ترغیب دی د ایمان شعبوته او دام زجر او رټنه دغه چاته چې د آخرت نه منکر دي دلایل راوړي عقلی دلیل وهو الذي الله رب العالمین هغه ذات دی انشاء لكم چې پیدا کړی ساس د بار سمع وغونه ولا بصار او سترګې ولا فدا او زړه قلیل ما تشکرون لک پتا سو کی شکر وباسي یعنی نعمتونه الله ډیر لور کړی دي خو شکر گزار پکې څوک دي لګ دي قسمه قسم نعمتونه الله په بندگانو باندې کړی دي خو چې وی ګوري شکر پکې ډیر لګ بندگان کوي شکل دې شکر گزار وي عبادت د شکر گزار کوي یا قلیل ما تشکرون تاسو لګ لګ شکر کوي شکر ډیر پکار دی تاسو څه کوي لګ کوي وهو الذي الله غزاد ذاکم چې تاسو پیدا کړی سي په لور د بزمکه کې ویلیه تحشرون دغه الله تعالی تاسو ورجمع کېدل شي وهو الذي الله غزاد یحیی عند کول کوي وي متمل کول کوي وله اختلاف الليل او الله د لپاره اختلاف دی د شپې او نهار او د ورځې معنا دا چې الله رب العالمین په دې کې څه دی متصرف دی هغه په کې اختیارمند دی ولهو معنا دغه په اختیار کې اختلاف د شپې او د ورځې دی افلا تعقلون یا فساس ولید عقل نه کار نه اخلي بل قالوا دا بل د لپاره د اضراب دی ان دوی د عقل نه کار نه اخلي بل قالوا بلکې وایي دی مثل ما قال الاولون بشان دغه شي ویلو په خانو مشرکان او کافرانو قالوا وایي دی اذا متنا یکل چې منګ مړ شو وکنا منګ شو ترابن خاوري و عظامن وړو کی ائنا لمبعوثون آیا یقینا منګ به راپورته کېدل شو دوباره لقد وعدنا یقینا وعده کړی شوی و نحن مصر و اباؤنا زمنګ د تارانو سره هذا دغه بعد الموت وعده زمنګ د مشرانو سره مشي و موږ سره مشي و من قبل مخي ان هذا ند دغه خبره الا ساطير الاول مگر دا کسی د بخانو خلقو ته حقیقت نه لري قل ورته وایا
په دې کې بیان دی د نورو ادلې عقلیو. قل ورته وایه لمن الارض د چا په اختیار کې د ځمکه ومن فیها هغه څوک چې په دې کې دي ان کنتم تعلمون که چېرته تاسې پوهېږئ ما له جواب راکړئ. سیقولون زر ده چې دوی به ووایي لله د الله رب العالمین په اختیار کې ده. قل ورته وایه فلا تذکرون آیا تاسې پس ولې نصیحت نه اخلئ ولې خبره نه را یادوئ یاداشت نه هلئ. قل ورته وایه من رب السماوات څوک دی مالک او تربیت کوونکی د اسمانونو السبع ورب العرش او څوک دی رب د عرش العظیم چې لوی دی. سيقولون نظر د چې دوی به وایي لله الله رب العالمین دپاره دغه هر څه دي د هغې ربوبیت د هغې ملوکیت د الله دپاره دی. قل ورته وایه افلا تتقون آیا پس تاسو ولې ځان نه ساتئ د شرک نه د بدو اعمالونه. قل ورته وایه من څوک دی بیده ملکوت کل شیء چې په لاس د هغې کې باچایي ده هر یو شي ده. قل ورته وایه من بیده ملکوت کل شیء د چا په لاس کې باچایي د هر یو سیز ده وهو یجیرو دغه الله پناهي ورکوي ولا یجار علیه او پناهي نشي ورکول کېدلی علیه دغه په مقابل کې یو تن ته ان کنتم تعلمون که چېرته تاسې پوهېږئ ماله جواب راکوئ. وهو یجیرو دغه الله پناهي ورکوي ولا یجار علیه او پناهي نشي ورکېدی علیه په مقابل د الله رب العالمین کې یو تن ته. یعنې الله رب العالمین هغه ذات دی چې بنده هغې ته ورمنډه کې د قسم قسم عذابونو نه څه کوي خلاصوي. خو بل څوک داسې نشته دی چې الله رب العالمین یې د رانیولو اراده وکړي او څوک یې څه کړي خلاص کړي. سیقولون نظر ده چې دوی به ووایي لله خاص د الله رب العالمین په لاس کې دغه باچایي. قل ورته وایه فانا تسحرون پس څرنګه تاسې اړولی شئ یا فانا تسحرون پس څرنګه تاسو دوکه کېدلی شئ او دوکه خورئ. بل اتیناهم بلکې راوړي دي موږ دوی ته بل اتیناهم بلکې موږ راوړی دوی ته بالحق حق لره یعنې قرآن او توحید. وانهم لکاذبون یقینا دوی خامخا دروغجن دي په دې کې چې دوی نسبت د بچي کوي الله دپاره. ما اتخذ الله من ولد نه دی الله رب العالمین نیولی څه بچی اوس اولاده یا ما اتخذ الله نه دی نیولی الله رب العالمین من ولد هیڅ بچي لره وما كان معه من اله او نشته دی د ده سره ملګری څوک اله او معبود. اذن په دغه وخت کې معنا که چېرته د ده سره بل اله وی اذن لذهبا په دغه وخت کې خامخا بوتلی به وی کل اله هر یو معبود بما خلقه هر هغه شي لره چې ده هغه پیدا کړی دی. ولا علی بعضهم علی بعض او خامخا زولور شوي به وی ځنې د دوی نه په ځنو باندې. سبحان الله فقید الله رب العالمین لره عما دغه څه نه یصفون چې دوی بیانوي. عالم الغیب عالم او خبردار د پټو څیزونو دی او شهادت او د ښکاره دی. فتعالی پس الله رب العالمین اوچت دی عما دغه څه نه یشرکون چې دا مشرکین د الله سره برخداران جوړوي. قل ورته ووایه په دې کې اشاره ده هغه عذابونو د دنیا ته دپاره د مشرکینو دنیوي عذابونو دپاره د مشرکینو. قل ورته وایه ربي زما ربه قل تو وایه ای پیغمبره ای زما ربه اما تریني که چېرته ته راښې ما ته ما یوعدون هغه چې دوی سره واده کېدلی شي ربي نو ای زما ربه فلا تجعلني ته ما مه ګرځوه فی القوم الظالمین په قوم ظالم کې. یعنې هغه عذاب چې دوی سره واده کېدلی شي زما په ژوند کې ته به دوی باندې راولې که نه ما د دوی نه مه ګرځوه ما ورسره مه هلاکوه ما له عذاب مه راکوه. فانا علی ان نریک او یقینا منګه الله عز وجل فرمایي یقینا منګه علی ان نریک په دې باندې چې وښیو تا ته ما نعدهم هغه عذاب چې موږ یې واده کوو دوی سره لقادرونه خامخا قادر یو. الله وایي زه په دې باندې قادر یم چې تا ته وښیم هغه عذاب چې موږ یې د دوی سره څه کوو وعده کوو. ادفع بالتي هي احسن السيئه دفک په دې کې ادب د دعوت دی او طریقه د دعوت ده. ادفع دفک بالتي په هغې اخلاقو سره هي احسنو چې هغه ډېر ښایسته او مزېدار دی. سیئته هغه بد اخلاقي د دوی هغه بد عملي د دوی په ښو اعمالو په ښو اخلاقو په ښو خبرو باندې دفکه د دوی بد اخلاق د دوی بد اعمال د دوی بدې خبرې. نحن اعلم منګه خبرې بما باغ څه باندې یصفون چې دوی بیانوي. وقل او وایه دا دعا ربي زما رب اعوذ بک زه پناه طلب کوم په تا سره من همزات الشیاطین د وسوسو د شیطانانو نه چې زه بیان کوم او د الله دین بیانوم او شیطان راځي
خلقو ته وسوسې ورچوي. فاعوذ بک وزت پناه طلب کوم بتا سره رب زما ربا ان يحضرون د دې نه چې حاضر شي دغه شیطانان ماته، یعنی د ځان د پاره دعا غواړه چې رب زما ما د شیطان د وسوسو نه بچ کا، او دعا غواړه دغه چانه چې تاغه ته بیان کې چې رب دوی د شیطان د وسوسو نه بچ کا وی ساتي. حتی تر دې پورې اذا جاء احدهم الموت شکل راشي او تند دوی ته مرګ، حتی تر دې پورې اذا جاء کله چې راشي او تند دوی ته الموت مرګ، قال وای بدغه ربي ازما رب يرجعوني واپس کی ما درا لعلي اعمل صالحا دې دپاره جزاء عمل وکم نیک فيما تركت كلا په بدله داږي کې چې پریخي دي ما فيما په بدله د هغه کې ترکتو چې ما مخکې په دنیا کې پریخي دي، یعنی ما ډېرې ورځې او ډېرې شپې ضایع کړي دي، هغه مې برباد کړي دي، عمر مې خراب کړی دی، دین باندې مې عمل نه دی کړی. لعلي دې شي زه اعمل صالحا عمل وکما نیک فيما ترکتو په بدل داږي کې چې ما پریخي دي. کله هیڅ چریدا سندا یعنی دنیا ته واپس نشته دی. انها کلمه یقینا دا یو کلمه ده هو قائلها چې دغه الله رب العالمین دې وینکې دی. دا انها کې یاخذ ضمیر راجع دی کلا تا الله وی انها دغه لفظ د کلا چې دی کنه کلمه دا یو کلمه ده هو قائلها الله دې وینکې دی چې هیڅ چری دنیا ته د انسان نشي واپس کېدلی. او د الله رب العالمین خبره ده چې دې کې ګوره بالکل معمولی غونته کې نقص هم ناراضي دي کې تغییر او بدلون ناراضي. یا انها یقینا دا خبره چې لعلی اعمل صالحا دې چې زب عمل وکم نیک دا یو کلمه ده هو قائلها دا سړی وینکې دی. معنا دا اوس د سوال چې نیک عمل به وکم کو دنیا ته لاړ شم، خو چې دنیا ته لاړ شي د نیک عمل بیم نه کوي، اسه په خپل باندې دا خبره اوس کوي چې عذاب نه تنگ شوی دی. و من ورائهم مخد دوی ته برزخ دی. برزخ ځینې اهل علم دلته وایي په معنا د قبر سره دی، د دوی مخې ته قبر دی الی یوم یبعثون، او دوی به باغې کې پراته تر هغې وخته پورې او تر هغې ورځې پورې چې دوی به پکې راپورته کړی شي دوباره. یا ځینې اهل علم وایي برزخ دا هغه حاجز او پرده ده په میند مرګ او په میند رجوع کې دنیا ته انسان باندې مرګ راشي نو نن خو دې باندې قیامت کبرا څه دی قایم شوی دی او نه دوباره به ته چرته راتلی شي دنیا ته راتلی شي. دې ته برزخي زندگی ویل کېږي. من ورائهم مخې د دوی ته برزخ پرده او برزخ د الی یوم یبعثون تر هغې ورځې پورې چې دوی به پکې دوباره ژوندي کولی شي. فاذا نفخ فی الصور نو کله چې پکې وکړی شي په شپېلۍ کې فلا انساب نه به وي نسبونه بینهم د دې ترمنځ یومئذین په دغې ورځ ولا یتساءلون او نه به د یو بل نه دوی ته پوښتنه کوي. فمن ثقلت پس هغه څوک چې درانه شو موازینه تلې د عملونو د هغې د نیکو اعمالو تلې درنې شولې. د څه د وجې نه درنېږي؟ د انسان د نیکو اعمالو تله د اخلاص د وجې نه، کله چې په عباداتو کې څه وي اخلاص د تابعدارۍ د سنتو د وجې نه. فاولئک نو دغه کسان هم المفلحون هم دوی کامیاب دي. ومن خفت موازینه هغه څوک چې سپکې شي تلې د عملونو د هغې د دې د وجې نه چې اخلاص پکې نشته دی تابعداري د سنتو پکې نشته دی. فاولئک الذین پس دغه کسان دي خسروا انفسهم چې دوی تاوان کې اچولي د خپل ځانونه فی جهنم خالدون دوی به جهنم کې همیشه دپاره تلفح وجوههم النار سیزي به مخونه د دوی اوره وهم دوی به فیها باغي کالهون بد شکله ډېر به بد شکله وي. دا شونډې به پړسېدلي یو شونډې به تر نامه رسېدلي او بله به داسې چې د هغې دا برنی مخ تر سره پورې دا ځینې به پټ کړي ورته ډېر بد شکل توب دی. د دې وجه باندې چې دوی په دنیا کې د خپل شکل په دین نو ښایسته کړی عبادت او بندګي د الله رب العالمین نو وکړي الله هلته بد شکله کړه. الم تکن آیانو آیاتي زما آیتونه تتلی علیکم چې لوستلی شو په تاسو باندې فکنتم بس وایي تاسو بها په هغې باندې تکذبونه تکذیب هم کوو دا مو نه منله دروغجن هم ګڼل. قالو دوی به ربنا ای زمونږ ربه غلبت علینا شقوتنا غالبه شوې په موږ باندې زمونږ بدبختي وکنا قوما ضالین او موږ وو قوم ګمراهانه. ربنا ای زمونږ ربه اخرجنا موږ وباسه من هذا دغې جهنم نه فإن عدنا که چېرته موږ راواپس شولو دغې دروغو ته بدبختۍ ته او تکذیب ته فإنا ظالمون پس یقینا موږ به ظالمان یو نو بیا به د دې عذاب څه مستحق یي. قال نو الله عز وجل به ورته وایي اخسئوا کورې شئ فیها په دې کې ولا تکلمون ما سره خبرې مه کوئ انه کان یقینا و فریق وډله من عبادي زما د بندګانو نه. الله عز وجل هغوی ته لفظ د سپو استعمال کوي اخسئوا کورې شئ په دې کې تاسو ما سره خبرې مه کوئ ځکه زما یې وډله وه زما د بندګانو نه.
تاسو باغې پسې غفا کړې وه خلم باغې پسې ګلاوه کړې وه ټول عمر به باغې پسې غپېدلې دا د ډېرو خلکو طریقه ده چې بل کار یې نه سوا د دې نه چې اهل حق وټکوي بل مجلس نه لري سوا د دې نه چې سنتو باندې رد وکړي اهل حق مخې ته ودرېږي د هغې نه دفاع وکړي یقولون دی وای ربنا ای زمونږ ربه آمنا موږ ایمان راوړی فاغفر لنا نه موږ ته مغفرت وکړه وارحمنا موږ باندې رحم وکړه وانت خیر الراحمین ته یې غوره د رحم کوونکو نه دا قیمتي دعاګانې به زما بندګانو غوښتلې فاتخذتموهم سخریا پس ونیول تاسو هغې لره سخریا سپک سپوره مسخرې به م پسې کولې بد به م ګڼله حتی تر دې پورې انسوکم چې دوی هېر کړو ستاسې نه ذکري زما یاداش او زما یادونه یعنې دغې خلکو پسې ولګېدلی زما په بندګانو پسې توحید یې دنه هېر کړ وکنتم وایي تاسې منهم په دوی پسې تضحکونه چې تاسې به خندلې اني جزیتهم اليوم یقینا زه بدله ورکوم دوی ته نن ورځه بما صبرو په دې وجه باندې چې دوی صبر کړی دی انهم هم الفائزون یقینا خاص هم دوی کامیاب دي قال كم لبثتم قال قائل الله عز وجل دی قال ان الله رب العالمین ورته وای کم لبثتم في الارض څومره وخت تر کړه تاسو په ځمکه کې عدد السنین په عدد د کلونو باندې او په شمار د کلونو باندې قالو دوی به لبثنا یوما تر کړه د موږ یو ورځ او بعض یوم یا بعضې حصه د ورځې فاسأل العادین تپوس وکړه د شمار کوونکو نه چې موږ هم دغونه لږ وخت تر کړی دی انسان کې په دنیا کې زر کاله ژوند هم تېر کړي لیکن کله چې دا د قیامت په ورځ باندې وګړولی شي دا خپل زر کاله زندګي په دنیا کې دې ته ډېره لږه ښکاري یو ورځ یا بعضې حصه د ورځې ځکه هغه زندګي ډېره څه ده ابدي ده همیشه ده د هغې نعمتونه هم همیشه دي او د هغې عذابونه هم څه دي همیشه دي قال نو الله عز وجل به ورته ووایي ان لبثتم تاسو وخت نه دی تېر کړی الا قلیلا مګر لږه لو انکم کنتم تعلمون که چېرته تاسې پوهېږئ علم لري او پوهېږي که نه ډېر لږ وخت هم تېر کړی دی ځکه دغه د دنیا زندګي نسبتا اخرت ته ډېره څه ده لږه ده او دغه لږ وخت تاسو د دې سبب جوړ کړ چې دا ټول اوږد زندګي د جنت یا د جهنم دا مور باندې برباد کړله دا مور باندې ضایع کړله افحسبتم آیا تاسې ګمان کوئ افحسبتم آیا تاسو ګمان کوئ انما خلقناکم چې یقینا موږ پیدا کړي تاسې عبثا بې فایدې چې تاسو سره به حساب نشي کېدلی امر برته نشي کېدلی نهي به نشي کېدلی وانکم یقینا تاسو به الینا موږ ته لا ترجعون واپس نه کړی شئ ستاسې دا ګمان دی نو دا ډېر غلط ګمان دی فتعالی الله الملک الحق اوچت دی الله تعالی چې بادشاه دی